السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن به ان شاء الله د امام صاحب مختصر تعارف ستاسو مخ ته بیان کم. د حضرت امام صاحب اصل نوم نعمان بن ثابت بن زوطا رضی الله عنه. دی په 80 هجری کې به مطابق 699 عیسوي کې په کوپه کې پیدا شو. د فقه تعلیم د خپل استاد حماد بن ابي سليمان څخه حاصل کړ. د په اساتذو کې اوله طبقه صحابه کرام رضی الله عنهم. په دې اعتبار سره د منفرد وو چې د تابعی وو. د صحابه کرام رضی الله عنهم څخه د علم حدیث حاصل کړی وو. د دې څخه علاوه امام مالک پورې چې کوم ائمه حدیث وو، ائمه د فقه وو، هغه یو امام هم تابعین نو. د صحابه کرام رضی الله عنهم سره برای راست زیارت کړی وو او د هغو څخه د احادیث نبوي سما کړی وو. امام اعظم رحمه الله د علم حدیث د اصل کېدو لپاره د 3 مقاماتو خاص سفر کړی وو. په هغه کې د علم حدیث د ټولو څخه مخکې په کوپه کې اصل کړی وو، ځکه دی په کوپه کې اوسېدی او کوپه د علم حدیث ډیر غټ مرکز وو. گویا دی د علم حدیث په کور کې پیدا شوی وو. دویم مقام حرمین شریفین وو چې هلته د احادیثو اخذ وکړي. دریم مقام بصره وه. د امام صاحب تقریبا 4000 اساتذه وو چې د 4000 اساتذو څخه د علم حاصل کړی وو. او د امام صاحب تقریبا 1000 تقریب شاگردان وو چې په هغه کې ایسو مشهوره لکه امام ابو یوسف رحمه الله، امام محمد رحمه الله، امام حماد بن ابي حنیفه رحمه الله، امام زوفر بن حذیل رحمه الله. د امام صاحب کم اجتهادي مسائل وو تقریبا د 1200 کال څخه په ټول اسلامي ملکو کې غوړېدلی وو او په ټول اسلامي مملکتو کې د فقه کم مسایل هغه ویل کیږي او په هغه به عمل تر اوسه پورې کیږي. په بغداد شریف کې په 150 هجری کې د انتقال شو. د مقبولیت د عالم چې اول بار د په جنازه کې کم بیش 50,000 کسانانو مجموعه وه چې په هغه کې د کلو د راکلو سلسله جاري وه تر داسې وخته پورې چې 6 واره د جنازه وسوله.